السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمن په راولپنډۍ کې ښځې ځوانه ښځه ده عزتمن چې بچي نه کېدل دی د اشنا لپاره خپل خاوند بې دردۍ سره قتل کړو. راځه مینواله ښځه او خاوند ښځه او د هغه اشنا عزتمنو پولیسو ګرفتار کړی دی. اخر ولې قتل کوو او په کومه طریقه یې قتل کړی دی ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. نن سه د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي. عزتمنو هره ورځ دغه نیت د بې ګناه قتلونه کېږي چې نن یو ځل بیا څنګه عزتمنو په راولپنډۍ کې یوې ښځې بوشرا بیبي یعنې خپل خاوند په کومه طریقه باندې وژلی او دی په څه باندې وژلی. مینهوال د دې ښځې بچي نه کېدل. دې ښځې دا فکر کوو چې خاوند په ما باندې کور کې پابندي زندګي کوي او نور د څه هم نه دی. مینهواله ښځې خاوند یې سرکاري نوکر ډیوټۍ له بدللو دی د خپل ګاونډي خلک سره په موبایل باندې رابطه سازه کړله او بیا یې غوښتل چې یعنې زه د سره یعنې واده وکړم او خپل خاوند په څه طریقه باندې مړ کړم. مینهواله دغه اشنا به دې ښځې پسې موټرسایکل راوسته په موټرسایکل باندې به یې ځان سره کېنوله پارکونو ته به یې بوتله او قسمه قسم خوراکونه به یې پرې وکړل او عزتمنو کپړې به یې ورته واخیستل خو د دې ښځې دا کپړې او دغه خوراکونه هسې په سترګو کې وو ځکه چې خاوند خو مې په ما باندې څه خرچې هم نه کوي نه مې چېرته چکر له بوځي. دې نه ښه دا ده چې دا خاوند د مخې نه لرې کړو. مینهوالو ښځې دغه کوښښ وکړلو او دغه خپل اشنا سره یې خبرې وکړه اشنا یې خبره ومنله کور ته یې د شپې ناوخته راوغوښتلو او خپل خاوند یې په شریکه باندې مړ کړو. د هغې نه بعد عزتمنو دوی ظالمانو دغه لاش اخیستی دی نږدې ځنګل ته یې غورځولی دی او دوی ته نه واپس راغلی دی. خاوند دغه ښځه یې تلې ده او په کې د خاوند د بېدرکۍ درخواست جمع کړی دی چې څویمه شپه زما خاوند کور ته نه راځي. مینهوالو پولیسو تفتیش شروع کړی لاش یې په ځنګل کې برآمد شوی دی. د هغې نه بعد به عزتمنو پولیسو دغه تفتیش ونیولو د ښځې نه ښځه یې په ریمانډ کې واخیستله او بیا یې ښځې ټول حقیقت ښکاره کړو ویې ویلې چې او دا خاوند ما ځکه وژلی دی چې زما بچي نه کېدل او خاوند ما راته بار بار ویل چې زه یعنې دویم واده کوم او ما نه شو برداشت کړی. د هغې نه بعد بیا زه مجبوره شوم ګاونډي خلک سره مې لینډ انصاص کولو بیا موږ په شریکه باندې دا ووژلو. الله تعالی دې نو مسلمان د داسې حادثې نه وساتي. مینهوال دې دواړو ته د ښه غټه سزا ورکړي شي دا دې معاف نه کړي شي. زموږ د عزتمن ته نن ورځ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټالۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.